نو د صحابه کرامو هغه خیرخواهي د یو بل سره او د هغوی هغه همدردي او د یو بل په غم کې شریکېدل او د یو بل ته نفع ورکول دا د هغوی د زندګۍ یو مثال دی. او دی کې بیا د جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ واقعه هغه ډیره مشهوره ده. جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ بارک راضی بلکې هغه په خپل فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو علی ثلاثین په دریو سیزونو باندې، یو علی اقام الصلاه د مانځه په قایمولو باندې، بل ایتاء الزکا په زکات په ورکولو باندې، او په دریم نمبر باندې والنصح لكل مسلم د هر مسلمان په خیرخواهی باندې. او داغه معاهده او وعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه داسې نه و چې په خوله باندې و، بلکې عملی طور باندې و. و یو ځل جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ په بازار کې یو اس واغسته، نو چې کله اس واغسته نو مالک د اس ته وایي چې دا اس په 300 روپۍ باندې دی. جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ هغه وایي صحیح ده. وایي کله چې د اس وکتل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې مخې ته وي، هغه معاهده مخې ته وه چې زه به د مسلمان ښېګړه لټوم، خیرخواهي لټوم. نو وایي جریر رضی الله تعالی عنہ چې کله د اس ته ګوري نو مالک د اس ته وایي چې دا اس د 300 نه د 400 روپو دی. بیا په هغه په دواړه په دې خبره باندې راضي کېږي. بیا وایي یو ځل اس ته ګوري نو چې کله اس ته ګوري نو هغه وایي دا خو د دې نه هم بهتر دی او افضل دی. نو مالک ته وایي چې دا 100 روپۍ په نورې هم سیوا وله دا د 400 دی. تر دې پورې چې 3 ځل هغه د هغه اس قیمت بړاوي او د اس فیصله د 300 نه په 800 روپو باندې کېږي. دا د جریر رضی الله تعالی عنہ هغه خیرخواهي وه او د مسلمان دپاره خیرخواهي لټول او د هغه ښېګړه لټول. چا ورته وایي چې دا دې څه وکړل؟ جریر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا معاهده کړې وه چې زه به د مسلمان ښېګړه لټوم، د دې د وجې نه دا اس د دې لایق و، نو په دې قیمت باندې مې واغسته.